د بدر په غزا کې 314 مسلمانان 313 او کافران تقریبا 1000 کسانو 900 یعنی 1000 کسانو تقریبا کافر ټول مسلح ټول سره وسلې مسلمانانو سره اته توري دي باقي سره د کجورو ډنګونه دي کافرانو سره او یا اسونه دي مسلمانانو سره دوا سونه دي کافرو سره وسو خان دي مسلمانانو سره او یا خان دي او یا خان د وسو مقابله دوا اسونه د او یا مقابله ات توري د 900 تور مقابله د کجورو ډنګ د تورو د نيزو مقابله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره مشوره کوي چې څوک مرګري حضور پاک ته وی فرمای الله رسوله سچ استاخ وخی مونږ در سره مرګري کته په دریاب ورځي مونږ در سره ورځو کته ډیر لري پورې مونږ ورغورځي په مونږ سفر کې مونږ در سره روان یو ټول متفق دي د رسول الله مبارک سره او بیا د دواړو جهان مبارک سردار الله تعالی سوچتای د الله نه سوال کوي د یو سفر لاندې پاربه کې سفر تعریش وای کم دی چې حضور پاک دعا کړی د الله نه دا غ سفر لاندې اوس پاغه د جمعات جوړ دی مسجد عریش وته او ډیر پزاره حضور پاک الله ته جاړي او فرمای یا الله ما بنا رسوا کې کله ما دې مرګرو شکستو مون ته خدا زما رسوایی دا خدای ما بنا رسوا ده الله زما دا مرګري جیاعون اوګي دي خدای دا نهر دی خدای حفاتن خپیب لخپی راغلی او کدا دی میدان کې مړ شو تر قیامت پورې بستا نوم اغشتو والا ګوري پاتې نشي جړلې صادر مبارک ته شاته پریو حضرت ابوبکر صدیق هغه صادر روچت کو او پسره ولا واچو حسبک یا رسول الله دا الله رسول عباس مړ بشو کنه سبوش شهیدان بشو جنت ته بلاړ شو سچل بوشي الله آیت نازل کا سيهزم الجمع ويولون الدبر دا کافران با شکست مون تختیبا او دا با او تختی تازه با اللہ مدد کئی اقس اللہ اقلا ابی سر و سامانا اس ور سرنو اغیل اللہ فتح ورکلا کافرانو کے اویا کسان خدای مردار کلل اغا اویا کسان کے سربراہان مملکتو داغوی ابو جہل و عطبہ و شیبہ و ولید و میغن دے خلق او یا کسان شاعت اللہ سونا ورلعونی والویتل مدینہ شریفی تے بوتل اللہ خپلا خبر خکارکلا و ثابت اکلا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم چہ اللہ در سر مدد کئی نو سوک پتاسو غلبہ کا ان کے نشتا چہ اللہ مدد دا اللہ مدد اولی دا اللہ مدد مسلمانان دڑن دا خدای دا دین دا پارا قربان ایدل دا ٹکے وورے مسلمانان دا پیغمبر شاعت ولالو او مضبوط کلک ولالو اختلاف پکے نو او پیغمبر دا طول مسلمانانو دا پارا دا ظلن دعا غفتا دا اللہ مدد را دا خود رسول اللہ مبارک ذرا خو یقیناً اللہ مدد کئی بغیر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ام کے یو مسلمان دا اللہ دا پارا کلک والار دے قسم دے غسرم اللہ مدد کردے یو مسلمان کہ میدان کے والار دے غسرم اللہ مدد کردے حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعیو دا مسیلمت القذاب زمانہ و مسیلمت القذاب دا حضور پاک پا جن کے دا پیغمبر دعوی کرے
دو کسانو د حضور پاک په جون کې د پیغمبري دعوه کړې وه، یو ته مسیلمة الکذاب وي، بل ته اسود عنسی وي. مسیلمة الکذاب د پیغمبري دعوه وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د 300 احادیثونه معلومیږي او د قرآن شریف د 200 آیتونو نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر شته نه راغلی دی او نه به راشي. ختم نبوت عقیده دا ابو مسلم خولانی په یمن کې و او د دې مسیلمة الکذاب مخالفو نه ته پیغمبر نه، پیغمبر خو محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. مسیلمة الکذاب ته چوي د ابو مسلم خولانی سره ورکوټ سړی نو د یو قوم مشر وي. ابو مسلم خولانی ستا د علاقې سړی دی، ستا د وطن انسان دی او ستا نه مني، ستا نبوت او پیغمبري نه مني. هغه راوست وی ته زما پیغمبري نه منې؟ وی نه ته پیغمبر خو نه، الله مې یو دی، ما په ایمان راوړلی او پیغمبر زما محمد رسول الله محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم، بل نه من. او دا هغه انسان چې د خپل ایمان راوړو باندې چې د کله مسلمان شو او د ایمان راوړو نو په ایمان خپل کلک او پخته ولاړ دی. وی زه پیغمبر یم، ستاسو د کلي ته ما نه پېژنې، وی ښه دی پېژنم چې ته دروغجن یې، ته پیغمبر نه، پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. وی داسې سزا به درکړم چې یاد به وساتې څه چې دې خوښه یې کوه. مسیلمة الکذاب خلقو ته ښیي خپل طاقت اور یې بل کړ، څنګه چې نمرود اور بل کړی. دنیا را جمع شوه، دا سړی ما پیغمبر نه مني، دا ابو مسلم خولانی، او تاسو یې ګورئ زه نن اور ته ورچوم سوځوم یې. دی راوسته وی دی اور ته یې غورځوم، کله به مې غورځئ. د ختم نبوت په عقیده چې زه قربان شم او ټوکړي ټوکړي شم نو زه به د خپل ښکلي مبارک پیغمبر غېږې له رسېږم، پروا نشته. چې اور ته سنګ دی غورځاو نو ده وی الله اکبر، اور ته ورشغال کړ، الله په اور ګلې ګلزار کړ. څنګه چې په ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته غورځاو، الله اور ته وی یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم، یا اورا په ابراهیم یخشا، خو سلاما معتدل یخ، چې ډېر یخم نه کې د یخنۍ نه دله تکلیف میلاو شي، معتدل. اور په یخ شو، معتدل شو، اور مړ شو. ابو مسلم خولانی ته نیک بار راووت. مسیلمة الکذاب هوښیار و پوه شو، هغه وی چې که دله بله سزا ورکوم نو پته ولګېده ده ته نقصان نه ورکوي، راشه د وطن نه وباسه، ګري دا خلک ټول زما مخالف کېږي. وی بس نور درته څه نه وایم، خو ځه چې کم پیغمبر باندې د ایمان راوړی د هغه وطن ته ځه. لاړ، چې لاړ مدینې منورې ته ورسېده. اوس دې زمانه کې خو پیاده مزلې وې، خدای پاک مسیلمه بیا مردار کړی. چې ورسېد مدینې منورې ته او مسجد نبوي ته ورسېد نو هلته خپل بستره او ګوډې موډې کېښودلې او ستن ته ودرېد، لمونځ یې کوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرې راغی، هغه پرې راتېر شو. خو دا خبره ډېره زیاته مشهوره شوې وه چې مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی، اور په الله ګلې ګلزار جوړ کړی دی، اور نه دی سوځولی. د ختم نبوت په عقیده دی چې ودرېد، ستنې ته یې لمونځ کوه. حضرت عمر ولید، هغه وپېژند چې دا د یمن دی، دا علاقې خلک پېژندلی کېږي. اوس که دلته یو پنجابی راغی او دلته یې لمونځ کوه، تاسو ټول پېژنئ چې د پنجاب یا د بلوچستان دی یا د سند دی، د خپل علاقې خلک هم پېژندلی کېږي. دا د سواد دی، دا د اشنغر دی، پته یې لګي. نو هغه وپېژند چې دا خو د یمن دی. نو هغه ورته ودرېد چې ورېږه د ده نه تپوس کوم چې دا مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی، چې دا حقیقت دی که ګپ دی. نو دی ابو مسلم خولانی چې کله سلام وګرځاو، حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی هلکه د یمن یې؟ وی یو.
مسافر وی او کله راغلی د یمن نه بس دا را روان شوی مو سره ورسېدم یاره مونږ اورېدلي دي چې په یمن کې مسیلمة الکذاب د دروغ پیغمبرۍ دعوه چې کړې وه هغه یو سړی اور ته غورځولی دی هغه سړی اور نه دی سوځولی اور پې یخ شوی دی دا حقیقت دی که دا هسې چا دروغه پراپیګنډه کړې ده اخو همدې په خپله دی که نه ابو مسلم خولاني هغه وی او بلکل دا حقیقت بلکل اور ته غورځاو او اور پې الله ګلې ګلزار کا وی تا هغه سړی لیدې دی ته پېژنې وی او صاحب سړی پېژنم ستا مخ کې ولاړ دی تا ته مخامخ ولاړ دی وی تی وی او زی ورته غورځولم ما ته وی په ما ایمان راوړه ما وی په ته ایمان نه راوړم ایمان بابا محمد مصطفی راوړی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه پس بل پیغمبر نشته ورته وغورځولم اور په ما ګلې ګلزار کا د مټې ونیو حضرت ابوبکر صدیق لی بوتل حضرت ابوبکر دغه خلیفه د مسلمانانو وته ابوبکر یو سړی درته نښې وی څوک وی هغه سړی درته ښیمه کہ دا حضور پاک پا امت کے دا ختم نبوت پا عقیدہ پاغ اللہ دا ابراہیم علیہ السلام یاد تازہ کردے دی سنگ ابراہیم علیہ السلام نمرود اورتاو غرزاو او اور اونس وزاو دقا رنگی دا پیغمبر یو امتیم مسیلمة الکذاب اورتا غرزولے دے اور پہ اللہ گلے گلزار کردے دے وی کم دے وی دا ما سرچے ولال سڑے دے ان ینصرکم فلا غالب لکم اللہ قرآن شریف کی فرمائی اخکارا کئی اللہ پاک کہ اللہ تاسو سر کلم مدد کئی او کی در سرا سوک نشتا کہ دا اللہ پا مقابلہ کے ادری گی سوک نشتا کہ ستا دا پاسا شی سوک نشتا کہ تا ختم کی سوک نشتا کہ تا مغلوب کی اللہ قرآن شریف کی فرمائی دا ڈل مثال میں در کا دا بدر او دا یو عام انسان مثال میں در کا بلم در کا در کو یو بل صحابی دا خود تابعی دے یو بل صحابی دے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زرار دا دیر عجیبہ صحابی دے دی چے کل مسلمان شو وخپل اسلام دون خوشحال و دونا پر ایمان دیتا ہوئے چے زر مریان دا صرف دا خپل ایمان پا خوشحالے کے ازاد کردی زر مریان مرئی ډیر زیات قیمت لري دیتا وای دا زمون ایمان چې کمزور دی کنه مون مرئی زادول صدقه خورستو خبره ده مون هغه فرضی زکات نه ورکو مون هغه واجب قربانی نه کو پمون چې د چا حق پوری دی پر دی حق نه ورکو هغه باندې یو مرئی زادول نو لیکن په ایمان دون خوشاله دی یا اللہ دا ایمان غند نعمت تا مالا راکو لکا سڑی پا وعدہ خوشحالی نو خیرات کئی کنا کیا پا دی وعدہ خوشحالی نو دی بلا خیراتو نو پا حج باندے خوشحالی نو چی دی زی نو ہم خیراتو کی چی واپس را دی خیراتو کی دا معشوم پا سنت دی خوشحالی دی صدقو کی دی خیراتو دا زوی پا کویدن دی خوشحالی نو دی صدقو کی دی خیراتو کی خضو لولونو لجامع جوڑیم روڑی دا خوشحالی نو پا ایمان خوشحال ہو دی پا ایمان 1000 غلامان او مریانے دا ایمان نا قربان کری دی یو دے کہ دا کافر سرا جنگو دا حضور پاک دا وفات نا پس دی پا یو اسبان دے سورو مرگرو نا جدا شو کافرانو گیر کرو یک تنہا پاتے شو پا اسبان دے اوڑے زبردست مجاہد و تورا و نیزا ورسارا دا کافر تے گیر چاپیر دے دے لگیا دے خمد بود جنگ کئی اسے ستڑے شو دا مضبوط خبر دا تاریخی خبر دا او دیر کلک و مضبوط خبر دا پا دیزان پوئے کے اسے ستڑے شو اسے دمر ستڑے شو کنا ساروی خام خواست ستڑی کے گی چی بس قریب ہو چی اس پریوتے ہوئے اس دا قدم دا غشتو بالکل نو سنگ انسان ستڑی کے گی نو اسم ستڑی کے گی او اسی لگ لگ زخمیم دے
او دیم خستړی شوی دی یا خدایا اوس ماته خو اس پریوزي دما اس نه خو خولېو بیا دی اس مې تګیم دی اس مې اوګیم دی د اس خپې کار نه کوي سبا کوما نو د سرور مخ کې کو اس ته په غوږ کې وایي اے اسا یا فرس اے اسا زه ګورې تا د خپل ځان دپاره او د دنیا دپاره نه زغلم د الله د دین د بړایۍ دپاره دې زغلم او زه پوه شم چې ته سست شوې پې دې سستې کړې او که سستي دې وکړه نو د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخکې به ستا شکایت پیش کوم چې ما خو جنگ کو ما خو جهاد کو خو زما اس ما سره وفا ونه کړله حالانکې ستړی کېږي ما ته پته ده چې سست شوې ما ته پته ده چې خپېرې ټینګې نه دي او سست دی قیامت په ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک په مخ کې به ستا شکایت خوښه دې خپله یاره چې دا الفاظ یې ووې نو اس وشڼېده الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل 8 ګنټې وجنګېده 8 ګنټې بغیر د خوراک نه بغیر د اوبو نه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر د دشمن د فوج نه بار راوست کامیابی خدای ورکړه نو چې انسان سره نه څاروي سره خدای مدد کوي دا پکې اس کې خپل قوت نو د الله طاقت واچو نو مسلمان سره به خدای پاک ولې مدد نه کوي اوس بدل ته سوال راځي سوال بدا راځي چې دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد نه کوي دا خبره مې دې پورې شروع کړې دې زمانه کې خدا فلسطین مسلمانان برباد شو د فلسطین خزه کونډې شو په یو کور کې لس او پنځلس سړي او خزه او ماشومان شهیدان شو نه یو خزه سلور بچي غونمري او داسې ماشومان یتیمانان او ښځې دي چې اوس هم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال کې اوچت کې وداره وباسې وخښې کړي د خلکو نه سرونه پرې شو نه په بوډا ده بوډاګان هم وژلې کېږي نه په ځوان د ځوانان هم وژلې کېږي نه په ماشوم د ماشومان هم حلالېږي برنه بمباری کېږي لاندې نه توپ او ټینک ته ګولې پې ورېږي او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وایي چې د خدای خاطر وکړې اوبه خو راله راوړی که نه مدد نشی کولی اوبه خو راوړی چې مونږ اوبه خو وڅکو که نه ډوډۍ خو راوړی که نه ډوډۍ نه راکوې اوبه خو راوړی که نه ماشومان بچی او مخله بچی د مرغې بچی ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې واضح کړي دي او اے مسلمانانو د قیامت پر ورځ به موږ ستاسو ګیله کوو رسول الله مبارک شرق او غرب والا مسلمانه عرب او عجم مسلمانه د قیامت ورځ به راځي او که به نه راځي هغه ماشوم بچی چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي هغه جاړې او چغې وایي هغه ماشومه جینۍ چغې وایي او جاړې چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته د یهودیانو ته په مونږ خو یې ګاڼې وګرځولې زمونږ خو یې وجودونه وسوځول په مونږ خو یې اور بل که په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي معنی نوم یېر شو هغه بم راغورځوي چې هغه اور لګي په یو ځای راوغورځېږي بلډینګ هم تس نس کې اور ولګي حالانکه بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دي دا به نه غورځي ټول آبادي وسوځېدله کنډرات موږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما خور څه شوه زما لور څه شوه زما زوی څه شو زما خاوند څه شو موږ ډوډۍ جامه نه غواړو اوبه غواړو د خدای خاطر وکړې موږ له یو بوتل اوبه راوړی د تندې مړه شو د قیامت پر ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګو او بل ورځ هم تاسو ولیدل چې کوم د هغوی مشر و اسماعیل هاني هغه هم شهید ولې الله د مسلمان مدد نه کوي سوال دلته راځي دا ولې نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې واضح کړي دي مدد ولې نه کوي
نن د فلسطین هغه پټینو جنکو ماشومانو خولې واضح کړي دي، نن ښځو خولې واضح کړي دي، نن کورونه تباه شو، ختم شو، یو کس پاتې شو، ګریدان پکې لاړل، ختم شو، او نن خلکو خولې واضح کړي دي، موږ هم خولې واضح کړي دي، موږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي. هر جمعات کې دعاګانې کېږي، هر چوک کې دعاګانې کېږي، د هر مسلمان په زړه کې چې مسلماني د فلسطین د مظلوم مسلمان دپاره دعاګانې کوي. نن په عربو کې هم په جمعتونو کې دعاګانې کېږي، نن په عجمو کې هم دعاګانې کېږي، نن په رمضان کې هم دعاګانې کېږي، او نن په بې د رمضان هم دعاګانې کېږي. الله مدد ولې نه کوي؟ ولې نه کوي؟ په تشه دوا کار نه کېږي. زمارو پیغمبر مبارک په تشه دوا کارو نه وستو، میدان د بدر کې او جنګېده، نو الله مدد وکړه. مو صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی دی. بالکل دعا سره الله تقدیر هم بدلی، حدیث کې راځي، لیکن دعا سره اسباب بم یو ځای کې. یو سړی وای یا الله اوګې ما موړ کا، یا الله اوګې ما موړ کا، او خلاص او خپې دې روغې دي، نو داسې مو وایه خدای به دې موړ کې، خو لږ مهرباني وکړه، کټ کوشه لاړ شه لږ دې میدان ته، او لږ دیاړي وکړه، خیر دی که په 100 روپۍ دیاړي نه ملاږي، په 50 تو که بچو له سره وړه، نو الله به دنیا دارالاسباب دی. دعا وکړه خو اسباب ورسره جمع کا. نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی، هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه. وزیر اعظمان هم دوا کې دوا وکړي، څوک پلان کې ولا راغی، څوک پلان کې به مدد کوي، پلان کې به مدد کوي. نه پته شو دواګانو کار نه کوي. مسلمان اولس نن هم تیار دي د هغې د مدد د تلو دپاره، خو موږ ته لارې بندې دي، موږ نه شو. یو موټ اسرائیل دی او نن یې ټوله دنیا په مخ اخیستی. ولې؟ د هغه په شا امریکا ولاړه، د هغه په شا برطانیه ولاړه، د هغه په شا انګریز ولاړ دی، د هغه په شا یهودي ولاړ دی، د هغه په شا د دنیا ټول کافر ولاړ دي، او هغه ته وایي ټیک کې ښه کې، ټیک کې ښه کې، ښځې وجنې ښه کې، ماشومان وجنې ښه کې، اوبه دې ورته ختمې کړې، ډوډۍ دې ورته ختمه کړه، جامه دې ورته ختمه کړه، بلډینګان دې وله راوغورځول، دا ته ښه کې. آی های خدایا، نن مسلمان دومره هم نشته چې ورته ووایي چې ته بد کې. یو سیز کنن مسلمانو که صرف یو سیز چې د دې اسرائیلو ګوره دشمن سره چې جنگ کې، یو هغه جنگ دی چې هغه د کوتک او د ټوپک جنگ دی، هغه موږ نه شو کولی، هغه بادشاهان به کوي، او بادشاهان بې خونده دي، بې غیرته. دویم څه جنگ دی؟ د معیشت جنگ. نن سبا په ټوله دنیا کې جنگ د معیشت دی. اسرائیل که نن په ټوله دنیا غالب دی او دنیا په مخ اخیستې ده، په دې وجه چې هغې خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسه یې مضبوطه کړی، پیسه ورسره ډېره ده، ټکنالوجي ورسره ډېره ده، نو د معیشت جنگ خو ته کولی شې که ادا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه بایکاټ چې اسرائیل کم شی جوړ کړی دی اب ځنه استعمالو. عوام الناس خو یې کوي، خو کومو کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی، د هغوی نشانې حاصل کړی، کومو کمپنو والا، کومو کارخانو والا چې د هغوی په ټریډ پیسه پیدا کوي، دوی له پکار دی چې بایکاټ وکړي. کوکا کولا او پیپسي خو د اسرائیلو له نه راځي، دلته جوړېږي. څوک یې جوړوي؟ مسلمان یې جوړوي، پیسه پې ګټي. دې مسلمان له پکار دی چې تا سره ما خپل شی ختم که تجارت، زه د لوږې مړ شم خو نه کوم، سره ما مسلمان رور وجه. کوم صابون، دا صابونونه خو د اسرائیلو نه نه راځي، دا خو دلته ستا په ملک کې جوړېږي، دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي. هغه سره صرف معاهده شوې ده، هغه ولا فارموله ورکړې ده، هغه ولا خپل ټریډ او خپل نشان ورکړی دی چې ماله به دونه پیسې راکې، زما په نوم دا شی جوړوه، په دې فارموله به جوړی، زیاتې کمې او پکې نه کې، دقسې معیار به ساتې. دې مسلمان له پکار چې بایکاټ خپل شی راوباسه که. یو خبره اته وکړه، زمونږ مسلمان څه کوي، خفه کېږي ما مړه، خو چې چاړه ږدي نو مسلمان به په مسلمان ږدي، کافر به دی وایي، خو دومره نه لکه مسلمان چې څومره وایي. زما یو دوست دی، د هغه دوکان دی جنرل سټور دی په پېښور کې،
هغه ما ته وی چې د اسرائیلو دا مصنوعات د علماء وی چې بیکاټ ته وکي نو په کار داري چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي. مسلمان ښه شی راوباسي چې خلک دا صابون والے دا ماله وی کم شی چې د اسرائیلو 500 تقریبا معنی پورا خبره یې را چې 500 د اسرائیلو کم شی خرڅېده د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 1500 خرڅېده. نو چې د اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 500 ته ورسه د اسرائیلو د هغې نه هم ګران کړ معیار هم خراب دوی له خوند ورکوي. اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپیګنډا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي اسرائیلو مصنوعاتو نه بیکاټ وکړي زمونږ دا مطلب دا دی والی د هغې متبادل کې دا والی نو ظالمه چې هغه 500 ستاره په 500 ته په 400 کا چې خلکو ته نوره اسانتیا پیدا شي. زه خیر دی په 500 یې ته خرڅوه خو معیار خو د اسرائیلو د مصنوعاتو ورکه که نه نو معیار دې م کمزوري که او قیمت دې م ګران که دا ظالم ظلم کوي دا ظلم کوي دې قصدن خلق مجبور کوي دې خبرې ته چې خلک همغه د اسرائیلو مصنوعات نو الله مدد کوي زما رونو خو کله به الله مدد کوي وایا چې دا رسول الله مبارک فرمایي وی مسلمان داسې دی کل جسد الواحد لکه د یو وجود په شان دی. حضور پاک فرمایي په یو وجود کې چې دا ګوته خوږېږي ټول وجود دردېږي چې دا بله ګوته خوږېږي ټول وجود دردېږي چې خپه خوږېږي ټول وجود دردېږي چې پوزه خوږېږي ټول وجود دردېږي چې غاښ خوږېږي ټول وجود ورسره بې خوبی. نو که په مشرق کې مسلمان او دردید پکای چې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي که په مغرب کې مسلمان او دردید پکار دی چې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي او دردېږي. دا نشته د چا په سر چې راله د هغه په سر راله په مسلمان کې وحدت او اتفاق نشته د مارونو. او قرآن شریف کې الله څه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا خدای پر رسای د الله په قرآن او د الله په کتاب ټول منګولې ولګي او ټول متفق شي د یو بل نه موجوده کېږي او دا به کېږي. دا یو ځل په دریاب کې یو خامار و چیندخان نو هغه چیندخ په هغه غټ د هغه خامار په هغه غټ چیندخ باندې غوټه وواله غټ چیندخ ورته وایي څه کې وایي بس ته پکې راته غټ ښکارې لکه دوی چې ته سربری لومبې تا خو مې ګوره ما ته غږ مه کوه زه به تا ته په پلیټ کې یو چیندخ روزانه پیش کوم ګرځې به په دې سوړو کې په دې چیندخانو پسې او یو به ما وخورې نو څه یو کس به مړ شم نور به دنه په سوړو نه نوځي بیا به ته کم ځای ګرځې یو به دله دروازې در کوم. هغه خامار وی دا خو ډېره اسانه خبره شوه دې غټ چیندخ به یو راوسته او خامار له به یې ورکو خامار به خوړه بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه خو چې ټول بچی ختم شو نو هغه غټ چیندخ چې کم مشر نو خامار ته وایي چې خامار ورته یې راوړه که نه دا پرون خو د شی راوړی اوسه پورې ما له خو دې خوراک بند کړه وایي چیندخان ختم شو وایي زه به څه خورم نو وایي زه دله سره څه وکړمه ما خو هغه ټول بچي او نوسي او تربوران او ویرونه او خورهیي او چې څومره واړه چیندخانو غوټ در باندې ووال اوس خو بل نشته څه وکړمه نو بس چې نشته نو ته ځان تیاروه وایي ما چې را سره دونه موده خوب کړله وایي ښه پرېږده ښه دا دي چې زه الواق تېر کړمه ښه دې ته وایي چې کړپ شو هماغه چیندخ یې تېر که خیر وخلاص. دقه زمونږ د مسلمانانو مزل ما ته غږ مه کوه هغه خوره ما ته غږ مه کوه زه دې ملګري یم ظاهري به چغې مغې وامه خو نور دې زه ملګري ما ته غږ مه کوه بل خوره اخره کې به دې تېری الواق به دې تېری یو هم نه پرېږدي. دا غم د کم ځای نه جوړ شوی دی پته راته شته دا د دې فلسطین د مشرانو د نیکونو نه جوړ شوی دی غم دقه ځای نه جوړ دی. یهودیان رالل او د دوی نه ابادۍ اخیستې او دوی به پرې خرڅولې ځمکې اخیستې او دوی به خرڅولې او د زرو شی به یې پلک اخیسته
دا لک شی به ته په کروڑه غشته پیسه خو هغې سره ډېره ده او د دنیا مسلمانانو د فلسطینیانو ته مینت وکړه چې د خدای خاطر وکړې مه خرڅوئ پې مه خرڅوئ مه خرڅوئ دا درته شته کېږي ګورې سبا به دې تنګ یې هغې وې د لکو شی په کروڑه دې ولې مه خرڅوه د زرو شی په لک اخلي ولې مه خرڅوه په ډېرو پیسو اخلي خولې ورته خوږه کړې وه موږ ستاسو ملګري یو ځای نه یې پې خرڅول دومره یې ترې واخېستل چې اخره کې وې دا زموږ وطن دی وځای اوس ورته پلاران جوړ شوي ګورې دا قصه نن یهودیانو اسرائیلو په نورو ملکونو کې هم شروع کړې رورې په خلکو لاس خوړلی دی او پرېږده منه تاسو زموږ دوستان یې تاسو زموږ وروڼه یې تاسو سره زموږ مینه ده او تاسو سره موږ محبت دی تاسو له په وطن کې موږ روډونه جوړو تاسو له په وطن کې کارخانې جوړو تاسو له ایرپورټونه جوړو په دې ورته خولې خوږې کړې دي او لګیا دي یهودیان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنگویی ده دجال به راځي یهودیان به ورسره د یهودو حکومت به او بیا به خدای د عیسی علیه السلام په لاس د دجال مردار کی او یهودیان به خدای مردار کی به رستو خبرې زمونږ د خبرې نه قصې نه رستو خبره ده مونږ د الله پاک د مسلمانانو په منځ کې قوت او طاقت او د مسلمانانو په زړه کې د خدای پاک اتفاق پیدا کړي اتفاق نشته یوه دویم مونږ د علماو نه لرې یو کنه صحابه رجوع کړه رسول الله مبارک ته حضور پاک خدای پاک ته دعا وکړه نن امت منتشر دی یو بل سره اتفاق نشته او د خپلو علماو نه لری دی علماء پس هم خبرې کوي د الله مدد برکم ځای نه راشي سلطان محمود غزنوي چې هغه د غزني نه را شروع شو او استاد پاکستان په دې علاقو به انډیا ته لاړ او ټوله انډیا قبضه کړه دا د چا په برکت دا د علماء د دعا په برکت راغی خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه لوی بزرگو د زمانه لوی عالم مو لوی بزرگو مو خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه وی خواجه صاحب زه خو په دې هندوانو باندې په دې کافرو جهاد کوم زه خو د اسلام خدمت کوم او د مسلمانی خورول غواړم ما ته دعا وکړه اغلا سوچت او د خدای په دربار کې پیشبانی پاسېد او ډېر یو جړل یا الله د محمود غزنوي مدد وکړي او بیا خپل چوغه را واغشتا او محمود غزنوي ته پشا ورواچوله وی بچې دا چوغه مې درته پشا درواچوله ځله به دې مدد کوي د غزني نه خطا شو او په سومنات د پاسه د اسلام جنډه ودروله او د سومنات چې کومه غټه د هندوانو مندر وکنه چې هغه کله فتح کو هغه کې یو بوتو په دې میانس کې وېزان دو دا غي د وجه به هندوان په خپل دین کلک په میانس کې وېزان دو رسې پکې نه و چې بر سره تړلې شوی و لاندې څه چبوتره نه و په میانس کې ولاړو نو خي طرف ته نه ګس طرف ته نه داسې نه بر اس بر اس کنیکشن نو هغه هندوان بمبړان ولراله وی مهرباني وکا ټول زمونږ مندرونه دي خطر کړل دا یو راته پرې دې کې زمونږ مشر خدای او تراشه صاحب وګوره ورته ته خدامون خدای وګوره کنه ته خو نه مانی وګوره په هوا کې ولاړ بر سشته چې بر چت پورې وېزان دي نه لاندې سشته چې پاغي ولاړی نه اور په میان او چې ته څومره پیسې غواړې مونږ درکو دا یو راته پرې ده محمود غزنوي رحمت الله علیه خپل فوج راغون کو ویره یو کار وکړو وی دا یو مندر به تفرید وسیل کی د دنیا مندران امران کړ دا یو به تفرید او د دنیا چې موږ سغوالو سره او سپینو پیسې راکې د هندوان وابلو ته موږ بس جهاد سامان به برابر کو او دا یو مندر کې پرې وسیل کی د شپې ودش خوبین چې دوه فرشتي دي اغوی روان کړي دي جنت ته دا محمود غزنوي او نور دوه فرشتي ورلې هغه د مټونی و په پرېګه ده د دوزخ ته بوزو هغه مخکنه فرشتي وتوي وینا دا خو بوت شکن دي بوتان ماتای
دی خو د غزني نه را خطا شو انډیا ته راورسېد او په دې لارې ټول مندرونه مات کړو چې څومره بوتانو ټولې ټوکړې ټوکړې کړل بت شکن دی بت ماتونکی دی جنت ته بوزو انور وتوی بت شکن وو خو اوس بت فروش دی بوتان خرڅای پیسې پیلی بت فروش دی په بوتانو پیسې اخلي بوتان خرڅای مونږ ته پرې دوزخ ته بوزو بس راویښ شو چې راویښ شو نو مرګري راغون کل بس وي ما خوب ولیده دا چې ردینه مونږ پیسې اخلو په دې بوت اخلو اله شابه اړه کوي دا مندر مات کې چې ورله هغه بوت په میانس کې وې ځان دو هغه وسره ساجيبلو وکړو فوج کې خو خياران هم شته کنه او د ابو الحسن خرقانی چوغه وته په غاړه چولې ده هغه وته دعا کړې ده نو فوج کې وته یو مرګري وې دا سکارو کې سه دوی یو ټیکنالوژي اختیار کړې ده د دیوال کې مغناطیس لګولې دي دلته هم لګولې دې کې هم لګولې دي دلته هم لګولې بر پچته هم لګولې دي لاندې هم لګولې دي او دا بوت مغناطیسی بوت ته نو دا بوت داسې اندازه باندې دوی اویدان کړی دی چې هغه دیواله ځان ترا کاږي دی ځان ترا کاږي د ځان ترا کاږي دا بلې دی خو ځان ترا کاږي زمکه ځان ترا کاږي چته ځان ترا کاږي نو دې په دې میانس کې معلق دی ویدان دی یو خاطلی شي نه بل خاطلی شي پیدا سیو کوا دا دیوال غورځو دا یو دیوال سنگ او غورځو بس دا مغناطیس ختم شو ابل په زور اور شو اطلاق شو بوتل تلا بوتله اوسپنه سندان او سټک راو براو چې ټوکړي ټوکړي کو چې ټوکړي ټوکړي کو بوت په خېټه کې دومره ملغلره او هيري او جواهرات پرتو کنه خېټه سما د پاکستان خزانه وا خیر د پاکستان خزانه خو تشه پشه ده هغه کې خو سم نشته خو د بشیر جان نه یادوم بشیر جان خېټه د کول موډه کړه او د आवाज ګډه کړه نو خېټه ټوله د هیرو او دا ملغلرو دومره مال پکې راوت چې غوي سمره ورکاو دا غینه پکې زیات راوت تمه به خبر ورسېده دا ولی دا محمود غزنوی سره الله مدد ولی دا وسره د خپل علما او د مشایخ دعاګانې دو سيزونه شو کدا دو سيزونه نن په مسلمان کرال قسم په خدای دا خو يهوديان نه چې امریکا دا ټوله دنیا یو دی شي چې د خپل به امداد مکه راوچته نه کی یو په مسلمان کې اتفاق او اتحاد دو پنځوس ملکونه د کافرانو دو شپېته ملکونه د کافرانو نه د مسلمان په مقابله کې یو دی د یو نظریه د بلبله نظریه د بلبله نظریه یو هندو دی یو يهودي دی یو عیسائی دی یو بل دی بل او مسلمان خدای یو منی پیغمبر یو منی سوالو والا اختلاف دی یو تکافر وي بلبل تکافر یو سره انخته بلبل سره انخته نو یو د مسلمان اتفاق پکار دی په اتفاق د پیغمبر زمانه کې د مسلمانانو میانس کې اتفاق لغون دی په وحد کې اجتهادی غلطی و حقیقتا نا د صحابه نه معمولی غوندي یو اجتهادی غلطی شوی وا الله په دومره خپه شو لگا غوندي به اتفاقی را لگا هم اجتهادی غلطی وا قصدن د پیغمبر خلاف نه دی کړی قصدن د امیر خلاف نه دی کړی فټا فټ الله غوسه شو یا مسلمانان شهیدان نن مسلمانان تتر بتر دي هغه د چیندخ او د خامار مسله ده تتر بتر دي او بل نن د خپل علماء نه دعا نه لي بلکې د علماء خلاف لګیا دي نن په علماء باندې خلک بدګمانه کوي اے ظالمانو خدای ته وګوره دا علماء د مل خیر خواهان دا علماء د وطن خیر خواهان دي دا علماء د دین دشمنان نه دي د دین پیروکار د دین حفاظت کوون کی دي د ملک حفاظت کوون کی دي مونږ خوایو چې دا ملک وی مونږ به یو تاسو ټول به ایو جاپانی نه مې تاسو کو مې تاسو د خپل ملک هغه مونږ د خپل کور خیال نه ساتو دومره چې د ملک خیال ساتو مې دا ولی وای که کور مې خراب شو بل ځای بواله کدل تراته سم مسله په خشوا بل ځای بکور والم کدا او غردت بل ځای بوالم او که ملک مې خراب شو سبق دا ملک وی کنه نو مونږ به یو دا عمل چی زمون مدرسه بی زمون سکول بی زمون کالج بی زمون پټی بی زمون عزت بی زمون حیا بی ملک نی نو اس بنی زمون دا علماء دا د ملک خیر خواهان دا عوام ولست د ملک خیر خواهان نو حکمران طبقه ته زم چې علماء سره مینا وکي محبت وکي دا علماء د ځلنه دعا والے او اتفاق پیدا کړي نو الله بمل شي
دا څه حالات زمونږ په دې ملک کې روان دي، په دې دنیا کې روان دي. هر ملک کې فتنې دي، د کافرانو ملکونو کې نشته، د مسلمانانو په ملکونو کې. دا وره صحابه د افریقې ځنګل ته لاړل، هلته یو قوم تاتاریان یې ورته وی، ډېر خطرناک خلک و، ځنګلیان خلک و، چې صحابه ول صحابه په چا څه پروا ساتله. هغه تاتاریان ورته وی په دې ځنګل کې مه ورځئ په دې لارو، دا خو ټول د مارانو لړمانانو او د زناورو د زمرو او د شرمخانو ډک دی، که ورلې تباه کوي د ټول ډک دی له دې څیزونو باندې. هغه صحابه او هغه تاتاریانو ته په قلار کښېنې، چې کوم پکې مشر صحابي هغه آواز وکړ، ای د ځنګل زمرو شرمخانو مارانو لړمانانو، د رسول الله مبارک صحابه په دې لاره در روان، لارې خوشې کې ځنګل خوشې کې ختم اوځئ. د پیغمبر صحابو ته لاره پرېږدې. وایي قسم دی چې دا زمري او شرمخان او دا ماران لړمانان داسې په منډه د ځنګل نه تښتېدل چې ټول ځنګل یې خالي پرېښود. هغه تاتاریانو چې د صحابو دا کرامت او برکت ولیده، ځنګلي قوم، ځنګلي چې هغوی به انسانان خوړل، هغه ځنګلي قوم چې بچې به یې ناجوړه چې خپل بچې به یې خوړه، هغه الله پاک ټول مسلمانان کړل. دا مسلمان یو اتفاق و، یو وحدت و. نو الله پاک قرآن شریف کې فرمایي، مارا ته آیت ته الله پاک د قرآن شریف وی، ان ینصرکم الله، که ستاسو په زړه کې د الله د دین مدد وي، چې زه به د الله دین سره مدد کوم، په زړه کې د دین مینئ، نو فلا غالب لکم، څوک شته نه چې ستاسو په خلاف راپاسي او تاسو ختم کی. وان یخذلکم فمن الذي ینصرکم من بعده، او که الله مو رسوا کوي او دشمن له تر اوچت کې او تا په زیر کې او تباری کې په، نو څوک شته د خدای نه پس چې ستا مدد وکړي؟ نه. نو فیصله څه شوه؟ علی الله فلیتوکل المؤمنون، مسلمان له پکار چې په خپل رب باروسه وکړي. نو پر رب باروسه اله کېږي چې موږ اتفاق په ځان کې پیدا کړو، ټول مسلمانان اتفاق پیدا کړي او خپل علما او مشایخو ته رجوع کړو، د هغې نه دعاګانې غواړو. دعا وکړئ الہ العالمین، بالخصوص د فلسطین مظلوم مسلمان ته دعا وکړئ. مونږ خو اسم نشو کولی چې خدای ته مدد وکړي. نن خو مسلمان حکمران ټول په اختلافاتو شکار دی. دا یو دعا تا نه کولی شو، الله د مسلمانانو د مظلوم فلسطینیانو مدد وکړي، د مظلومانو مدد وکړي، او څومره ظالمان چې دا ظلم یې وکړه، دا مشر یې ولا بل شهید که، نور د دنیا خلک یې شهیدان کړل، الله ټول په خپل قهر و غضب تباه او برباد کړي، ټول په خپل قهر او غضب تباه کړي. کم دی چې مسلمان د کافر د لاسه په مظلومیت کې پروت دی، خدایا هغه کافر ټول په سترګو وړاندې کې ورته تباه کړي. د مسلمانانو مدد وکړي الله، د مسلمانانو د کشمیر د مسلمانانو الله، د فلسطین د مسلمانانو الله، د ټولو مدد وکړي. دعا وکړئ. څه بعضې بیماران دي، یو مریض دی هغه ما ته وختیم ټلیفون وکړ، په هسپتال کې پروت دی او بېهوشه دی. بل یو ملګری زمونږه لیاقت حاجي صاحب نوم یې دی، د ملا اپریشن یې کړی دی پېښور، هغه ته دعا وکړئ الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او شفا ولا ورکړي.